د یخنۍ وروسته د سپرلي موسم ټوله فضا د خوشبو او د رنګونو نه معطل کړې او خوشبویانې سم لکه ګډا کوي. د ملکن د ګلورین سپرلي ښکلا نه مو عمران زریاب خبروي په دې رپورټ کې. لیونی موسم لیار لیونی کلی تراشا چې ګلاب یو بل ورکړو په سپرلي کلی تراشا. لیونی موسم لیار لیونی کلی تراشا چې ګلاب یو بل ورکړو په سپرلي. د مارچ میاشت په وړاندو ورځو کې د سپرلي د ښکلي موسم پرانیسته کیږي د کوم له کبله چې ګلونه خپل رنګونه را برسېره کړي. د سپرلي موسم د الله تعالی یو ښکلي تحفه ده او د دې د اهمیت نه انکار کول ممکن نه دي. دا نیازبین موسم د ځان سره د ښایستونو ناوې د لولکو په جنج کې راولي د کوم د ښکلا نه چې هر انسان خوندونه پورته کوي. د سپرلي موسم راتلو سره د شړشمو، غانټولو، ګلي نرګسو، الوچو، خوبانو، شلتالانو او د نورو میوو ګلونه خپل شالونه کولاو کړي او د حالاتو ستړي هر تن له سکون ورکوي. داسې حال کې بیا ګمینه مچۍ هم د انسان نه کمینوي او په دې ګلونو کې خپله مینه او مستی کوي. مالکن کې هم ځای په ځای د رنګونو قالینونه خواره شوي او هر چاله د راتګ دعوت ورکوي. او زموږ د کلیواله علاقه ده لکه دا د پسرلي حسن خو لکه دوبالي چې دې علاقه کې لکه پسرلي خلک ډېر زیات ښکلي محسوسوي. هر سړی لکه پټو ته او دغه ته چکر لګوي او د بهر نه ورته هم خلک راځي. زیړ زیړ ګلونه، شړشم، غنم، قسمه قسم ګلونه پکې هغه مړې ځمکې پکې هم راژوندی شي. د سپرلي خوند رنګ خو به په ډېرو علاقو کې خو کم خوند رنګ او کومه مزه چې د سپرلي زموږ په علاقه کې ده نو زما خیال چې دا به ډېره کمه کوزه په نورو علاقو کې او د سپرلي په انساني صحت باندې ډېر خاص اثرات راځي. دا هم یو حقیقت دی چې خزان ډېر هم زورور شي خو بیا هم د سپرلي لار کې خنډ نشي جوړېدی ځکه چې سپرلي داسې جادوګر موسم دی چې هر تن یې په انتظار وي. وجه دا ده چې دا د راتلو سره خوشبو او ګلان شیندي. انسان اوسن پرست دی نو ځکه ټول کال د خپل محبوب موسم لارې ساري. دا وخت ملکن کې سپرلي خپه جوبن کې دی ځای په ځای د زیړو ګلونو صادر خور دی کوم چې انساني روح ته تسکین او خوشبو ورکوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.